کورنۍ وه ضیا محمد بی نو الله تعالی د قبر د نور نه ډک کی. یو ډېر خاکسار انسان او ما سره به انتهایی محبت کو. د هغوی کورنۍ انتهایی د پراخ دلۍ مظاهره وکړه او هغوی د خپل ورور سره ډېر په پراخ دلۍ سره روغه وکړه. بل طرف ته دریم کورنۍ هغه زمونږ ډېر خوږ ورور سردار داود خان او عاصم اخونزاده صاحب او د هغوی پوره خاندان، نو دوی د الله جل جلاله د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په عملی تعلیماتو باندې عمل وکړو او خپل خفګان هغه خپل ترخې راغلي بدرنګ حالات هغه شاته وغورځول او د اسلام په روح باندې دوی عمل وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو صحابي راغی حضرت عمرو بن عنبسه رضی الله تعالی عنه، ناغي ته تپوس کوي چې د الله رسول مل اسلام، د اسلام اعلی ویلوز، د اسلام اعلی قدرونه، د اسلام اعلی بنیادی اوصاف، د اسلام اعلی بنیادی خوبه سدي. کچر به حیثیت مسلمان د اسلام دا اقدار دا ویلوز په مونږ کې رالل، نو زمونږ د دنیا به جنت نظیر معاشره وي، دا به د جنت یو منظر پیش کوي. نو هغه تپوس کوي چې حضور ما په مسلمانۍ باندې پوهه کا چې مسلمانی څه ته وایي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي مسلمانی د دوو خبرو نوم دی، اطعام الطعام و طیب الکلام. دا دومره اعلی قدر دی چې نبی علیه السلام ورته فرمایي خوږې خبرې دا مسلمانی ده. ټوله مسله او فساد زمونږ ترخو جبو جوړ کړی دی، زمونږ ناروا او غلطو خبرو جوړ کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې طیب الکلام. او دویم اعلی صفت د اسلام دا دی چې و اطعام الطعام، الله تعالی کوم وس درکړی دا په فقراو غربو باندې خوړل. بیا ورته وایي حضور مل ایمان، د ایمان ډیفینیشن راته وکړه، د ایمان تعارف راته وکړه، د ایمان تعریف راته وکړه چې زه پوه شم. نبی علیه السلام ورته فرمایي الصبر والسماحه، چې ایمان د دوو خبرو نوم دی، صبر او برداشت. تحمل دا هغه بنیادی صفت دی که چېرې موږ لږ د تحمل نه کار واغشت نو زموږ مستقبل به روښانه شي، زموږ معاشرې نه به ناسورونه ختم شي. او دویم رسول الله مبارک ورته فرمایي السماحه، چې تا ته الله تعالی څه درکړي، کوم صلاحیتونه الله تعالی تا کې ایښودي دي هغه د انسانیت د نفع دپاره استعمالول، دا سماحت دی. او نن د هغې عملی منظر زمونږ د جرګتیان ورونو پیش کړی دی چې دا د مبارکباد وړ دی. او زما دا زړه غواړي چې موږ دوی ته سلوټ وکړو، موږ د دوی تندي ښکل کړو، موږ د دوی لاسونه ښکل کړو، چې دا هغه مبارک خلک وو چې هغې د دې دریو کورونو د سکون چین اطمینان د برقرارولو دپاره شپې ته ورځ ته سهار ته ماښام ته د چا ترخې خبرې ته نه دي کتلې او روغه یې وکړه. نو زمونږ دغه جرګه مشران چې هغې کې زمونږ ډېر دروند مشر وحید نواز خان چې موږ د هغوی په ځای کې هم ناست او په نامجي خان سره مشهور دی، دې هغوی دا کوشش کړی دی. ورسره زمونږ انتهایی دروند مشر ایمل خان دی، ابرار خان دی او بهار علي بی دی او حاجی پرمان صاحب او ډاکټر حمید صاحب دی. ډاکټر صاحب او پرمان حاجي صاحب خو یقینا زما چونکې دوی سره تعارف شته او دا نور ملګري هم د علاقې دي خو تعارف نشته. زما چې څونه عمر دی نو دا خو کم دی، لیکن اکثر چې دوی مال دعوت راکي نو د قتل د 302 روغه دوی کړي، که په مردان کې وي، که هغه په چارسده کې وي، که په نوخار کې وي. دا هغه مبارک خلک دي چې پیغمبر علیه السلام د داسې خلکو په باره کې فرمایلی دي چې زه تاسو ته داسې عمل نه ښیم چې هغه د مونځ نه پلینه د روجې نه پلینه غوره او افضل دی. صحابه وی ولې نه حضور راته وښایه. نبی علیه السلام ورته فرمایي اصلاح ذات البین، د دوو کسانو په منځ کې روغه راوستی. او بیا د نبی علیه السلام نه تپوس کېږي چې ای العمل خیر، د الله رسوله غوره عمل څه دی؟ نبی علیه السلام فرمایي ادخال السرور علی المؤمن، یو مؤمن خوشحالول، د هغه په کور کې خوشحالي راوستل، د هغه د کور نه غم لرکول. د دې وجې نرونو بیا پیغمبر علیه السلام نه صحابه تپوس کوي چې حضور ایمان هم مونږ وپېژندو، اسلام هم مونږ وپېژندو،
اوس په دې اسلام کې غوره څه شی دی؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې د هغه د لاس او د خولې د ضرر نه انسانیت محفوظ شي. بیا ورته فرمایي چې حضور ایمان کې غوره ایمان څه دی؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي خلق حسن. رونو دا سلور ارشادات د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کیدو او موږ د دې دا قدرونه راوالو. نو بدقسمتي ده چې د کوم امت د پیغمبر تعلیم ده چې د هغه د قوم رویې به مثبتي، د هغوی سوچ په پازیټیو وي، هغه به امن پسند وي، هغه کې به تحمل او برداشت وي. نن موږ د هغه خپل پیغمبر تعلیمات پس منظر ته بوتلی دي او د هغې نه مروګرداني کړې ده. د دې وجې نه نن موږ ته مسلې جوړې دي. د دې وجې نه زما وروڼو راځئ چې په دې مبارک مجلس کې دا عهد وکړو چې نن مخکې موږ څونه انسانیت خفه کړی دی، چاته شر او ضرر رسولی دی، د چا خپې موالی دي، چا سره حسد او کینه کړې ده، د چا ترقی ته په بد نظر کتلی دي، چا سره حسد کړی دی. نو هغې نه موږ دستبردار کیږو او خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوچت او عظیم صفات دا مخې ته راوړو. ورنه وروڼو قرآن حکیم کیریکټر ډسکس کړي دي. قرآن د شخصیاتو په عنوان سره کیریکټر ډسکس کوي. قرآن حکیم موږ ته واضحه دی فرعون دا سړی و، دا کردار و، دا کیریکټر و. قرآن فرعون هر هغه سړي ته ویلی دی چا کې چې د اقتدار نشه ده. نو اگر چې دا مصر فرعون دا تلی دی یا په عجایبګر کې پروت یا الله غر کړی دی، لیکن نن هم هغه کردار جمدی دی چې د اقتدار په نشه کې راشو پردی کور روان کو. دارنګې قرآن حکیم حامان ذکر کړی دی. نو حامان چې په چا کې د مذهب نشه ده، د خپل تقدس او پاکدامنۍ په بنیاد باندې د انسانیت تذلیل کوي، قرآن دې کیریکټر ته حامان ویلی دی. که چا کې د مال نشه ده او د مال د نشې په بنیاد د انسانیت توهین کوي، نو قرآن دې کیریکټر ته قارون ویلی دی. دغه فرعوني حاماني قاروني کیریکټر او کردار به پریدو او دا عزم به کوو چې انشاءالله آینده کې به د تحمل نه، د صبر نه، د برداشت نه کار الو. او یو ځل بیا زه تاسو ټولو ته جرګې مشرانو ته مبارکباد پیش کوم او د الله تعالی نه دا امید ساتم چې انشاءالله العزیز ستاسو دا قدمونه، ستاسو دا عمل او دا کم طریق چې یو د عفو او د عافیت معامله کړې ده، دوی ته دا اعتماد سره ویم او دا یعنی په امید سره ورته ویم چې الله تعالی به په دې باندې ستاسو عفو او بخشش کوي. او قیصر خان ته دا دعا لرم چې آینده کې الله تعالی د دا قسم ناخوشګوار واقعاتو نه بچ کړي، چونکې دا ملک داسې دی، د دې وطن دستور داسې دی چې زمونږ دا امید دی چې زمونږ د دې درې واړو فریقینو زړه دا یو بل ته پاک دی. انشاءالله دوی یو بل د الله د رضا دپاره معاف کړي دي، لیکن د تسلی دپاره، د اطمینان دپاره که هغه درې واړه فریقین دي، قیصر خان او د هغوی پوره خاندان، دارنګې فهیم خان، احسان الله خان، سیف الله خان او د هغوی پوره خاندان، سردار داود خان، عاصم اخونزاده صاحب او د هغوی هغه خوریان عبدالله او عبیدالله او د هغوی خاندان ته مې دا درخواست دی چې هغوی دلته راشي او موږ دا عهد لوز د الله په کتاب باندې وکړو چې زموږ زړونو کې کم رنجشونه او کم خفګانونه او یو بل سره کم یعنی پریشانۍ راغلی وې، هغه به د الله په کتاب باندې یو بل ته معاف کوو او د ژوند پورې به یو بل معاف کوو. نو انشاءالله هغوی ته مې درخواست دی چې اول راشي، یو بل ته ورته غاړه وځي او بیا به انشاءالله د الله په کتاب باندې قسم عهد او لوز کوو.